الدنيا كلها فكذب وأبى. دا شپاړسمه سپاره 12مه رکوع شروع شوه او د سورة طه آیت نمبر 55 نمبر آیات مبارکه شروع دی. دې آیاتونو کې رب العالمین اولنی آیات کې رب العالمین فرمایي او مخکینی آیاتونو مبارکو کې څنګه رب العالمین ذکر وکړو چې د باران په ذریعہ الله تعالی نباتات شنه بوټي شینکی هغه راخېجوي ونې میوې فصلونه د دې ځمکې نه هم دغه شان رب العالمین فرمایي چې تاسو هم د ځمکې نه رب العالمین پیدا کړی. دلته الله تبارک وتعالی دا ذکر کوي ان انسانان هم الله تبارک وتعالی د ځمکې نه پیدا کړی دي یا کومه ماده چې دا هغه چې داغه هم د ځمکې نه د خاورې نه جوړیږي. په دغه اعتبار سره هم اولنی آیت کې الله تبارک وتعالی درې حالتونه ذکر کړي دي چې الله وایي تاسو مونږ د دې خاورې نه پیدا کړی یې، دې خاورې ته به تاسو مونږ واپس کوو، واپس به موږ نه باسو دې خاورې ته یعنې قبر ته. او دریم حالت الله ذکر کوي چې د دې خاورې نه د دې ځمکې نه به مونږ تاسو د قیامت په ورځ باندې دوباره بل کرته تاسو را ژوندي کوو او میدان محشر ته به راځئ. دلته الله تبارک وتعالی دا ذکر کوي. نور واقعات حضرت موسی علیه السلام پرون هم بیان شوي او نن هم هغه بیانېږي چې موسی علیه السلام ټولې معجزې نه معجزې وي. دلته دوه ذکر کوي، دا فرعون ته ښودلې وي خو لیکن فرعون خبره بدله کړې چې ښه ته دې لپاره راغلی مونږ د خپلې کلي علاقې نه وباسئ خو ستا په شان سحر مونږ سره هم شته. مونږ اعلان وکړو، فرعون اعلان وکړو چې یاره څومره ساحران جادوګران دي هغه راشئ او مقابله وکړي د موسی علیه السلام سره. او فرعون بیا موسی علیه السلام ته وایي چې داسې یو ټیم مقرر کوو چې ته هم دغې خلاف ورزې ونه کړې مونږ هم ونه کړو. موسی علیه السلام ته وفرمیل بالکل ټیک ده، یوم الزینه د پسرلي اولنۍ ورځ به دوی به په دې باندې اختر ماناون، د اختر په وروسته د هر چا چوټي. نو موسی علیه السلام سختي ټیم باندې به کوو د اختر په دې ورځ باندې بیت میدان به ولګي او دا ټول خلک خوشحالېده او خلک په زرونو باندې ناست دي. ساحران راغلي دي، څوک وایي هغه 300 900 یا 12000 یا 30000 یا 70000 صرف ساحران جادوګران راغلي او خلک تماشا کوي ځکه ټول خلک فرعون طرف ته دي. دلته دا دوه غریبانان موسی علیه السلام او هارون علیه السلام میدان ته را روان دي او دا اون کپړې اغوستې دي، د وړۍ هغه کپړې اغوستې دي. موسی علیه السلام راغلی نو دې ټیم کې دوی یو بل ته خبرې کوي. نو دا ساحران یو بل ته وایي چې لکه څه چل وکړو، پیسې به والو که نه که مونږ وګټو مونږ له څه پیسې میلاویږي که نه، او یاره کیدای شي دا فرعون څه ظالم دی کیدای شي پیسې رانه کړي. دا خبرې کولې او بعضې دا وایي چې نه د ساحرانو کې بعضې هوښیارانو هغوی دا کتلي وو چې موسی علیه السلام کوم معجزه چې دا سړی دی دا کار نه کوي. او دلته چې دوی د معجزې نه راغلي دي همسا مبارک یې تختوله وایي که ته د هغې نه پرون موږ وینو تفسیر ذکر کړی و د هغې نه اجتها مار جوړ شو. نو دې یقین راغلی چې دا سحر جادو نه دی، دا معجزه ده، د دې مقابله نه ده کول پکار. دلته دغسې پورې دا خبره ذکر کړې ده. او بیا چې کله هغه مخامخ شي د اختر په ورځ باندې او سختې ټیمې نو دغه ساحران وایي چې تاسو غورځوئ. موسی علیه السلام دغه دعوت ورکړي، هغه ادب احترام یې وله وکړو. موسی علیه السلام فرمایي تاسو وغورځوئ، ځکه که موسی علیه السلام پهله غورځولې بیا څه پته نه لګېده او چې پهله ساحرانو دا څه وغورځوله او وروسته موسی علیه السلام دا وخېجولو هغه همسایه چې ګزاره کړه نو هغه ټول ماران چې ښکاره کېده سحر نو پړی و، لیکن چې کم ښکاره کېده هغه ټول یې وخړه تېرې کړه. دا خو یقین راغلی چې واقعي دا خو معجزه ده، دا خو سحر نه دی. سحر خو دا دی بس دا پړې مړې خلکو ته ښکاري لکه چې دا مار دی تاویږي او راتاویږي، لیکن چې دا څه تېر کړه نو دا خو سحر نه شي کېدی. هغو ټولو بیا ایمان راوړو په موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام په رب باندې. او دا اوس کو آمنا برب هارون و موسی، د هارون او د موسی علیه السلام په رب باندې مونږ ایمان راوړی. دلته دا واقعات ذکر کوي رب العالمین فرمایي. الله فرمایي